نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون صدق الله العظيم سورة توبہ 38 نمبر آیت تھی یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو مالکم سشوی دی پتا سو باندی اذا قیل لکم انفرو ہر کل چوبیلی شی تاسو تا انفرو تاسو زی فی سبیل اللہ دا اللہ پاک پلارا کی یعنی جہاد تا تاسو زی نو پتا سو باندی سشوی دی اثاقلتم ندرانشی تاسو الى الارض ازمکی طرف تا یعنی تاسو جہاد تا نزی و پادشی دا جہاد حکم دا توشی پتا سشوی دی اردویتم بالحیات الدنیا آیتاسو خوشالے گے پا جند دنیا من الاخرتی بمقابل دا آخرت کی فما متاع الحیات الدنیا پس ندی اسباب و زندگی و سامان دا جند دنیا فی الاخرتی پا مقابل دا آخرت کی اللہ قلیل مگر دیر کم الا تنفروا يعذبكم کچری تاسو اونزی جہاد تا يعذبكم نو اللہ بعذاب در کی تاسو تا عذابا علیما عذاب دردناک ویستبدل قوما غیرکم ویستبدل او پا بدل کی براولی اللہ قوما یو قوم غیرکم سواس تاسونا بل قوم براولی ولا تدروه شیئا او تاسو نشی رسولی اللہ پاک تشیئن ہی ضرر نشی رسولی شیئن دیسیز ولا تدروه او تاسو ضرر نشی رسولی اللہ پاک تشیئن دیسیز یعنی کہ تاسو جہاد تنزی پدی کی نقصان استاسو دی اللہ دا پار پدی کی نقصان نشتا واللہ علا کل شیئن قدیر او اللہ پاک پا ہر چیز باندے قادر دی الا تنصروه کچری تاسو امداد نکو دی پیغمبر علیہ السلام فقد نصره اللہ فتحقیق سر مدد کردی دد اللہ پاک اذ اخرجه الذین کفروا کل چراؤ وستو دل رائی کسانو چی کافرانو ثانی اثنینی چی دویم پدوو کی اذ ہما فی الغاری ہر کل چو دا دوال پا غار کی نبی علیہ السلام او دا ملگری
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په غار کې نو په دې دوه کې نبی علیہ السلام او بل صدیق اکبر نو الله پاک دغه وخت امداد یادي اذ یقول لصاحبه هر کله چې د اوې دی خپل ملګری تا لصاحبه خپل ملګری ابوبکر صدیق رضی الله عنه تا لا تحزن تم یریگا ان الله معنا بشک الله پاک زمون سره دی د دلیل د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د صحابیت دی د دې وجنا مسله دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د صحابیت نه منکر کافر دی د قران کریم نه دغه صحابیت د دې آیت ثابت دی فانزل الله سکینته علیه پس نازل ک الله پاک سکینته خپل سکینه او اطمینان او آرام علیه پد باندې پدې خپل پیغمبر باندې یعنی په نبی علیہ السلام باندې الله پاک اطمینان او آرام نازل ک و ایده بجنود او مضبوطی کو دلره په داسې لشکر باندې په داسې لشکر باندې لم تروها چې تاسو نه لیدلغه وجعل کلمه الذين كفروا او وی ګرځولا کلمه د کسانو چې کافرانو السفلا کتا ذلیلا وکلمه الله او وګرځول الله پاک کلمه خپل هي العليا دا اوچتا یعنی د کافرانو کلمه د کفر غ الله پاک کته کړه او الله پاک خپل کلمه د اسلام او د دین د الله پاک اوچته کړه والله عزیز حکیم او الله پاک چې دی غالب دی او حکمت والا ذات دی انفروا تاسو زی خفافا سپک وثقالا او درانه یا خفافا پیدا وثقالا او پسور لی باندې یا خفافا غریبانان وثقالا او مالدارا وجاهدوا باموالکم وانفسکم او تاسو جهاد کی پخپل مالونو باندې او پخپل ځانونو باندې فی سبیل الله د الله پاک په لار کې ذالکم دا جهاد کول استاسو د پاره خیر بهتر دی لکم استاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پیږئ لو کان عرضا قریبا کچری وی عرضا قریبا د دنیا د اعمال نزدې وسفرا قاصدا او سفر آسان لتبعوک نخام خابدی استا تابداری کړي وي ولكن بعدت عليهم الشقه لیکن لری ښکار شوا په دوی باندې د لار د مشقت کله جهاد دا غنیمت آسان ملاویدنو پیغمبر ډیرو کافرانو بستا تابعداري کړي منافقانو ډیرو ستا تابعداري کړي د مال پنیت باندې لیکن چې کله پکې مشقت زیاتی پدې کې تکلیف زیاتی نو دا منافقان تان رستو کیږي وسيحلفون بالله او زرد چې دوی به قسمونه خوري په الله باندې لو استطعنا کچری زمنګ طاقت وی لخرجنا معكم من بخامقا ضرور وتلی تاسو سره jihad تا یهلكون انفسهم دی هلاکی خپل ځانونه والله يعلم والله پاک فیږي انهم بشک دوی چې دی لکاذبون دا منافقان دروغ جن دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين